الله يتوفى الانفس. ګور دا آیت دو پایت باندې پوي کېدو د پاره دا خبره پزین کې کړي. حیات موت، حیات په دوه قسم باندې، روح په دوه قسم باندې ده. یو د روحي ادراک، دویم د روحي حیات. چې کله انسان ودوي روحي حیات موجود وي لیکن روحي ادراک نه دارت، دیو جن نه دی ویني، نه دی اوري، نه دی سوچ کولی شي. ځکه روحي حیات موجود دی خو روحي ادراک موجود نه دی. که الله دې سړي په باره کې وغواړي چې زه دې مړ کومه، نو روحي ادراک خو مخکې نه هلته دی، دا روحي حیات هم الله تعالی بوزي په خوب کې مړ شي. که الله وغواړي چې زه دې نه مړ کوم، نو فیرسل الاخرى، الله بل راولیږي، هغه روحي ادراک هم راولیږي، دی را پاسي. ځکه وي دعا څه کوي؟ الحمدلله الذي احیانا بعدما اماتنا والیه النشور اللهم باسمک اموت واحیا. النوم اخو الموت. خوب چې دی دا د اخو الموت، دا د موت رور دی یا د موت خور ده. دواړو کې د انسان جسم بیکار وي، خلق پکې فرق دی. نو د آیت مطلب هم دا دی کله انسان وده کېږي روحي حیات موجود دی، روحي حیات نه دارت. اوس مختصر یو څو فائدې ذہن کې کېدی. نفس حیات بوقت موت سلب ہو جاتا ہے، نفس حیات بوقت د موت سلب کیگی. نفس ادراک بوقت نوم سلب ہو جاتا ہے، بیدار ہونے کے بعد واپس آ جاتا ہے. کل انسان بیدار شي آغا روح ادراک واپس راشي. دا نفس نسه مراد دی الله یتوفى الانفس، دا یو جوهری نورانی روحانی دی، داغي تعلق د بدن سره وي، داغه رڼا د جسم په تمام اجزاو کې پیلاو شوی. بیداری کې دا د رڼا چې د ظاهرا موجود وي باطنا موجود وي. په خوب کې ظاهرا د بدن نه دا رڼا منقطع شي، د دې وجه نه اوري نه ویني. په موت سره ظاهرا او باطنا دا رڼا منقطع شي، د جسم نه منقطع شي. الله يتوفى المصلى ترى قبض کوي الانفس روحنا حين موتها په وقت د موت دا کې ظاهرا او باطنا. ظاهرا هم د الله تعالی د انسان روح قبض کړي دی، باطنا هم الله تعالی د روح قبض کړي دی. والتي يرى نفوس لم تمت چې نه دي مړه فی منامها، الله قبض کوي روحونه د دې په خوب کې صرف ظاهرا حیات موجود دے لیکن ادراک ندارت، ادراک موجود دے. فیمسک التی، پس اشارے اللہ تعالیٰ کا قضا علیہ الموت، چا بنی چا اللہ فیصلہ دا مرگ کرلا. اگر روح اللہ تعالیٰ سے کی اشار کی، نو اللہ وی چما اگر روح اشار کرے دے چکم روح ادراک تے امی اشار کو، نو دا روح حیات و سرم بوزما چکم یوشی اللہ اشار کی سکشتے چی واپسی کی. قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرمائی چک سزا رکاو کم سوک نشترے. وما یمسک ولا ممسک علی سورۃ فاطر وما یمسک ولا مرسل لا. اللہ وی ما روح زان سرال تساتلے دے دیوی نانا روح جسم تو واپس راغلے دے بلے باندی گرزی علاقو ترازی. بس تا منو یا بمون دا اللہ تعالیٰ منو. د انسان روح په حالت د موت کې لاړ شي، دا به جسم ته ناراضي، دا به جسم ته ناراضي. د دې وجه تفصیل کې ابن جوزی ذکر کې ان النائم کالمیت من حيث انه لا يسمع ولا يتصرف ولا يتميز. نائم پشان د مړی دی لکه مړی نه اوري نه تصرف کولی شي، ولا يتميز نه د یو شي په منځ کې تمیز کولی شي. دارنګې کم کس چې وفات شي هغه دا کارونه نشي کولی لکه څرنګه چې نائم نشي کولی. اوس دلته سوال دا راځي چې ته وایې فیمسک التی، الله اشارې دغه روح. حدیث کو خرازی حدیث تا ابو داود دے چې تعاد الروح الى جسدی، روح واپس کی داغه جسد طرف تا. یو جواب دا دے دلته د جسد نه مراد جسد مثالی دے، جسد مثالی دے. دلیل سره حدیث پاک کی راځي چې هغه د احد شهیدان چې لاړ
الله تعالی دا وی روحنا د شنو مرغانو په ججور کې واچو او راوی په جنت کې نظاره کھولا چکر به لګول الله یې مانه سو غړې وسو وړو الله جنت کې هر څه دي وسنه سو غړې ودا غړو ان ترد ارواحنا فی اجسادنا ای الله زموږ روحونه زموږ جسو ته واپس الله ودا خو نشي نو حدیث تم دا معلومیږي چې دغه جسد عنصری ته دوباره روح واپس کیږي نه نو تعاد روح الى جسدی مطلب دا دی چې جسد مثالی ته اعاده کی نه کی جسد عنصری ته ابن قیم رحم الله په شرح ابو داود کی ذکر کی چې دا اعاده عارضی ده دا اعاده عارضی ده د دې وجه دا حیات حقیقیه نه ثابتی کی اور حیات مستقره نه ثابتی کی دارنگی ابن عبد الهادی الصارم المنکی فی الرد علی السبکی کم دا ذکر کی مولا علی قاری رحم اللہ مرقات کی ذکر کی امام ابو حنیفہ رحم اللہ د اعادی روح په باره کې توقف کړل ځکه دا د متشابهات نه دي لیکن دا خبر یقیني ده چې تعلق د جسد مثالی جسد عنصری سره شته خدا تعلق حلولی نه ده کته دا تعلق حلولی ده د صحیح احادیثم خلاف نظریه ده او د قرانم خلاف نظریه ده دیو جن علامه مظهری ذکر کوي فیمسک التی قضا علی الموت ولا يرد الى البدن حتى ينتفخ نفخه البعثه الله د روح بدن ته نرالیږي سو پر چې شپېلې نه ویلې شوی دارنګي صاحب درول معنی ذکر کوي اور ابن جریر هم دا ذکر کوي مجموع زوائد کم دي لکه حدیث ته مسروق پر دلیل له لکه مخکې ما ذکر کو دارنګي علامه قرطبی ذکر کوي وما قبض فی حالت الموت فیمسکه ولا يرسل الى يوم القيامه الله تعالی چې چا روح قبض کی امساک کی به ولا يرسل الى يوم القيامه قیامت ورځ پورې به الله تعالی د دې ارسال نه کوي